أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اے ایمان دارو اتقوا الله یریږئ د الله نه حق تقاته په مناسب یری د الله سره ولا تموتن او ممړکیږئ تاسو الا مگر وانتم په دې حال کې چې تاسو مسلمون تابعدار د الله یې واعتصموا او منګول ولګوي بحبل الله پر سید الله جميعا ټولو رسین مراد د الله کتاب دی ولا تفرقوا او ډل ډل مکیږي واذکروا او یاد کئ نعمت الله نعمت د الله علیکم چې کړه دې پتا سبحانه اذ کنتم کله چې وای تاسو اعداء دشمنان فالف نو جوړ خراوستو الله پاک بین قلوبکم تاسو د زړونو په منځ کې فالفان الفت پیدا کړو الله پاک بین قلوبکم تاسو د زړونو په منځ کې فاصبحتم نشولای تاسو بنعمته په نعمت د الله سره اخوان رونه وکنتم او وی تاسو علی شفا حفرة باغ غاړه د کندي من النار د اورو وکنتم او وی تاسو علی شفا حفرة من النار غاړه د کندي د جهنم غاړه د کندي د اورو فانقذکم نو بچ کړی الله پاک تاسو منها دا غینا کذالک دقشانت یبین الله بیانې الله پاک لكم تاسو ته آیاته خپل آیتنا خپل احکامات لعلکم تهتدون دې د پاره چې تاسو هدایت یافته شئ دې د پاره چې تاسو لار عمومي هدایت عمومي ولتکم او پکار د چوي دي منکم ساسنا امتون وډلا يدعونا چرابلی بخلق ال الخير خير تا ويأمرون او حکم بکي خلق تا بالمعروف د نیکی وينهون او منکي بخلق عن المنکر د ناروا کارونو واولائک او دق کسان دق دعوت ورکون کی هم المفلحون خاص دی کامیاب دی ولا تکونوا او مکی گئی تاسو کلذین پشان داغی کسانو تفرقوا چډلې ډلې شوی دي واختلفوا او اختلاف کړي دي من بعد ما پس د اغنا جاءهم چراغلی دي دوی ته البینات واضح دلایل واولائک او دق کسان لهم د دې لپاره عذاب دی عظیم لیشان والا دا عذاب بدی تکل ملاویږي یوم فاغورز تبیزو چې سپین بشي وجوه سمخنا وتسود او تور بشي وجوه سمخنا فاما الذين پس اغ کسان اسودت چې تور شوی به وجوههم مخونه داغي اکفرتم نو اغیت به ویلیش اکفرتم آیا کفر کړي تاسو بعد ایمانکم پس د ایمان تاسو نه فذوقوا العذاب نو اسکه عذاب بما په سبب د اغي کنتم تکفرون چې تاسو کفر کوو واما الذين او هر چې هغه کسان دي ابيضت چې سپین شوی به وجوههم مخونه داغي ففي رحمت الله پس دوی به پر رحمت د الله کی وي هم دوی بفیها پاغي کې خالدون همیشه تلک آیات الله تلکا دا سچ ذکر شول آیات الله دا آیتونه د الله دی نتلوها لول مونږ دا الیک پتابانی بالحق د پاره د اظهار د حق د پاره د ښکار کول د حق وم الله او ندی الله پاک یریدو چې غواړي ظلم کول للعالمین په مخلوقات باندې ولله او خاص د الله په اختیار کې دی ما هغه سو په سماوات چې په اسمانونو کې دي وما او هغه سو په الارض چې پزمکه کې دي و الى الله او خاص د الله ته ترجع الامور ورګرځولې شي ټول کارونه د ټولو کارونو فیصله به الله کوي